بېنظیرې کفالت پروګرام د پاره چې کم کسان خپل اهلیت چک کوي یا خپل روپۍ چک کوي نو هغو ته څه لیکل چې دي هغه راځي په هغې لیکلو باندې هغو نه پوهېږي چې د دې لیکلو مطلب څه دی. ځینې کسان ته وایي ستاسو روپۍ راغلي خپلې روپۍ راواخلئ، ځینې کسان ته وایي ستاسو اندراج شی، ځینې کسان ته وایي تاسو خپل اندراج وکړئ. نو تاسو ته چې کوم سکرین شاټ راځي نو تاسو هغه ماته نور هم رالیږلی شي او ځینې زما سره دي نو په هغې باندې زه تاسو پوه کوم. بل لا چې تاسو به خپلې روپۍ څنګه چک کوئ د هغې طریقه چې دا راته هم ښیم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړئ. بل لا دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع دي 10,500 روپۍ چې دي کومو کسانو نه راغستې نو تاسو خپلې روپۍ چې دی هر اخیستی شئ. که ستاسو په علاقه کې د روپۍ شروع وي، که ستاسو په علاقه کې نه شروع نو تاسو بیا لږ صبر کوئ چې کله شروع شي نو د روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. ځکه د دې په باره کې چې دا زموږ ویډیو شته چې په کومو علاقو کې دا روپۍ شروع دي د هغه ضلعو نومونه چې دی موږ اخیستي دي. که کومو کسانو هغه ویډیو نه کتلی نو هغه ویډیو تاسو هم کتی شئ. خو له دې نه مخکې موږ یو ویډیو کړی نو موږ په هغې کې ویلو چې کوم کسان خپل اهلیت چک کوي او هغو ته کمې لیکلې راشي نو د هغې نه سکرین شاټ چې دی یا وکاږئ یا هغه لیکل چې دی ځان سره کاپي کوئ او موږ ته یې په کمنټس کې رالیږئ. نو که تاسو ته هم داسې څه ناشنا لیکل راځي نو تاسو رالیږلی شئ، موږ به په هغې باندې تاسو له جدا ویډیو جوړوم. نو اکثر ځینې کسان ته چې دی دا لیکل راځي دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي کومو کسان ته چې د بېنظیرو روپۍ میلاویږي نو هغو ته دا لیکل راځي وایي ستاسو 10,500 روپۍ راغلي دي او تاسو لاړ شئ کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته کې تاسو خپلې روپۍ راغستی شئ. نو کومو کسانو ته چې دا لیکل راشي نو د هغو په اکاونټ کې چې دی روپۍ جمع شي. خو لاندې به تاسو ته ښکارېږي لاندې ورسره دا سرې لیکل دي، دا سرې لیکل چې دي په دې کې ورته دا لیکلی دی چې کومو کسانو رجسټریشن کړی نو هغو ته یې لیکلي وایي ستاسو اندراج چې دی دا شوی دی. د کومو کسانو چې نه یې شوی نو هغو ته وایي تاسو دوباره اندراج وکړئ. تاسو به لیدلي ځینې کسان ورته وایي ګوتې لګول ورته وایي، ځینې ورته ډاینامیک سروې وایي، ځینې ورته رجسټریشن وایي، په قسمه قسم نومونو باندې یادوي. نو لاندې چې درته سرې لیکلي نو په دې به ځان پوه کوئ. که دغه شانتې یې درته لیکلي نو ستاسو اندراج چې دی دا به شوی او دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بیا په راتلونکي وخت کې چې دی هغو به فیصله کوي. که ستاسو مالي حیثیت برابر شي نو تاسو به د دې پروګرام نه وکاږي او که ستاسو هغه شانتې غریبانه نه نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو ځینې کسان ته چې دی دا سکرین شاټ راځي، دغه شانتې ورپسې پسې دا راځي او دا زیاتر کسان ته راځي. دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي په دې کې لیکلی دی وایي ستا په ډاینامیک سروې کې چې دی ستاسو رجسټریشن شوی دی او لاندې ورته دا لیکلي دي وایي تاسو ته به د اهلیت په باره کې چې دی میسج درشي. ناظرین کسان ته خو میسج نه راځي، خو کله چې تاسو به دې ځای کې ګورئ نو تاسو ته به ستاسو د اهلیت پته چې دا به لګي. دا هغه کسان ته راځي چې کومو کسانو د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی 2024 کې د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی نو هغه کسان ته دا لیکلي راځي. دا لیکلي راځي نو د دې نه وروسته بیا را پته لګي چې تاسو د پروګرام دپاره اهل یې که نه یې. بیا به د هغې نه وروسته چې دی تاسو ته به دا میسج راځي. نو ځینې کسانو ته دا لیکلي راځي او دا ډېرو کسانو چې دی دا رالیږلي دي. نو تاسو رجسټریشن کړی دی خو د اهلیت په باره کې چې دی دا به تاسو ته وروسته میسج راځي. دغه شانتې ورپسې پسې دا لیکلي راځي چې آپ کا ډاینامیک رجسټریشن میں اندراج ہو چکا ہے. دې سیټ ته به تاسو ته دا لیکلي هم ښکارېږي. نو دا چې کم کسان رجسټریشن وکړي د جون د میاشتې نه چې کومو کسانو رجسټریشن وروسته کړی دی یا یې اوس په دې 2-3 میاشتو یا په 4 میاشتو کې کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی نو هغو ته دا قسمه لیکل چې دي دا راځي. د دې نه وروسته چې بیا کله د 81-71 ویب سایټ کله اپډیټ شي او په دې باندې بیا تاسو خپل اهلیت ګورئ نو تاسو ته به دلته کې شو کوي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې. که روپۍ راغلي ستاسو په اکاونټ کې جمع نو دلته کې به تاسو ته ښایي چې ستاسو روپۍ چې دي دا راغلي دي. ځینې کسان به خپلې روپۍ نشي چک کولی نو د دې لپاره به تاسو ګوګل ته ځئ او په ګوګل کې به 81-71 لیکئ او هلته کې به تاسو ته ویب سایټ چې دی به کولی شي په هغې کې ښه په اردو باندې لیکل شي. هلته کې صرف د شناختي کارت نمبر ورکول دي او لاندې یو کوډ به یې درکړی. هغه کوډ چې کله تاسو ورکئ نو تاسو ته به ستاسو د اهلیت په باره کې هم پته لګي او ستاسو د روپو په باره کې چې دا برته هم پته لګي. که بیا هم طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زمونږ ویډیو شته زمونږ په یوټیوب چینل کې. نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړئ زمونږ د یوټیوب چینل به درته راشي. هلته کې موږ د دې لینک ورکړی دی نو هغه لینک باندې چې کلیک کړئ راتلی شي او 81-71 چې ولګو ډایرکټ اولنی ویب سایټ چې دی په هغه طریقه باندې تاسو هم خپل اهلیت هم چک کولی شئ او روپۍ چې دی دا هم چک کولی شئ. او که نور د څه مسله نو تاسو لاندې په کمنټس کې چې دی موږ ته لیکلی شئ په هغې باندې به جدا ویډیو موږ تاسو ته انشاءالله چې جوړه کړو.